یو مسله روانه ده چې آیا شعر و شاعري دا جایز ده که ناجایز ده. نو شعر و شاعري کله جایزه وي او کله ناجایزه وي. د جایز دپاره خپل شرطونه دي او د ناجایز دپاره خپل شرطونه دي. چې کومه جایز شاعري ده نو هغه په دې شرایطو باندې جایز ده چې په دې اشعارو کې به ته داسې اشعار وایې چې د انسانیت خدمت پکې کېږي. دویم دا دی شرط والا چې ته به داسې اشعار وایې چې ته د ورورولۍ د مینې د اخوت درس پکې ورکوې، نو هله به دا شاعري جایز وي. دریم شرط دا دی چې هغه شاعري جایز ده چې په هغې کې د صبر د تحمل د دې درس ورکړی کېږي. او څلورم شرط والا دا دی چې په دې شعر و شاعرۍ کې د شکر ویستلو ماده په انسان کې پیدا کېږي، نو دا جایز ده چې دا اشعار داسې اشعار وایي چې بنده راولګي او د الله شکریه ادا کړي، نو دا اشعار جایز دي. او بل شرط والا دا دی چې د مسلمانانو غیرت راوچتول چې ګوره کافر دا ظلمونه کوي، یهود دا ظلمونه کوي، نصارا دا ظلمونه کوي، نو دا شعر و شاعري دا جایز ده. نو چې په کومه اشعارو کې داسې بات موجود دی چې د انسانیت درس یې پکې د ورورولۍ د صبر او د شکر او د غیرت، نو دا جایز دي. او چې په کومه شعر و شاعرۍ کې د فحاشۍ خبرې او یا پکې دروغ یا پکې غلو یا پکې عشق مجازي یا پکې شهوت انگیز خبرې یا پکې فتنه انگیز خبرې یا پکې منافرت د نفرت نه ډکې خبرې، نو دا شعر و شاعري بیا ناجایز ده او دا حرام ده. او نن سبا چې کومه شعر و شاعري کېږي نو په هغې کې فحاشي وي، په هغې کې دروغ وي، غلو پکې، عشق مجازي پکې او شهوت انگیز خبرې پکې او فتنه انگیز خبرې پکې او منافرت پکې هم وي. چې کومه شعرونه داسې دي چې په هغې کې دا خبرې نشته دی چې فحاشي پکې نشته دی، دروغ پکې نشته دی، دا بیا جایز ده. خو چې په کومې کې دا خبرې شته نو دا حرامه ده. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلي چې دا شاعران چې کومه فحاشي خورئ او دروغ وایي، عشق مجازي طرف ته خلک رابلي، نو دا به جهنم سپي. او دې کې څه شک نشته دی. او چې ښه شعرونه څوک وایي نو بیا دین اسلام هغه ته اجازت ورکوي او بلکې تایید هم کوي او شاباسي هم ورکوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ځل حسن بن ثابت رضی الله عنه ته دعا وکړه، ویل اللهم ایده بروح الامین. الله تعالی دا حسن ابن ثابت پر روح الامین یعنی پر جبرئیل امین سره الله د امداد وکړه، نو دعا یې ورته وکړه. او امیہ ابن ابي سلط یو شاعر تیر شوی دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دا اشعار خوښو. عمرو ابن شرید دا د خپل پلار نه روایت کوي، تفسیر قرطبي کې دا وایي چې زما دا پلار بیان کوي چې زه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره یو ځل په سورلۍ باندې روان وم او شاته ورسره ناست وم، نو زما نه یې تپوس وکړو چې تا ته د امیہ ابن ابي سلط اشعار یاد دي؟ ما ورته ویل چې او یاد دي راته. نو ما ته ویل چې شعرونه راته ووایه، ما ورته وویل چې نور درته زده دي؟ ما ویل چې او زده دي. ویل چې ویې وایه، حتی چې وایي ما ورته 100 اشعار وویل. نو چې ښه اشعار پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته په خپله غوږ ایښی دی او اورېدلی دي. وګوره یو شی دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپله په شعر و شاعرۍ باندې نه پوهېده. یو دا شعر دی چې ستبدي لک الایام ما كنت جاهلا ویاتیک بالاخبار من لم تزودي. نو دا شعر پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ځل وایو، نو په دې کې تقدیم تاخیر وکړو او خطا یې وایو. طالبان ابوبکر رضی الله عنه یا عمر رضی الله عنه ورته د الله رسول دا شعر دی په دې انداز باندې داسې دی. بیا ورته ویل
الله قرآن کې صحیح فرمایي وما هو بقول الشاعر چې دا پیغمبر دا کومه وینا چې دا شاعر وینا نه ده او چې ښه شاعري څوک کوي لکه علامه اقبال غوندې کې کوي او یا د رحمان بابا په شانتي یا د نور ښه اشعارو په شانتي څوک شعرونه وایي نو دا ښه ده او چې څوک د غني خان په شانتي کوي یا د بل په شانتي کوي نو هغه خو ناروا ده غني خان په خپلو اشعارو کې ویل لرې لرې ملا دري هما باندې باندې لګي ستا پخې پخې خبرې نو دا شعرونه دا ناجایز دي په هغې کې پسې وړاندې تللی دی بیا پکې پرشتې مې یادې کړي دي او شراب مې پکې یاد کړلی وو نو د غني خان شاعري چې وه نو دا د په هر شی نه ډکه وه او په ملا پسې او په دین پسې به ملنډه کوله او چې ښه شاعران یې دا ګورې د سړي پر زړه باندې ډېر اثر کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ان من الشعر لحکمه بعضې په دې شعرونو کې حکمت وي نو بعضې شعرونه داسې چې د معنویت نه ډکي ډېر جوړ تلي او د دین اسلام ښه دفاع پکې کړي نو هغه شاعري جایز ده چې په کومه کې دغه شرایط نه وي نو دا بیا ناجایز دي